بهر صورت مونږ او تاسو د نکاح په یو تقریب کې راجمع شوي یو. حاجی شیر افضل صاحب د هغه د بچي محمد ابراهیم نن د هغه د نکاح د ولیمې یو پروګرام دی، هغې کې مونږ او تاسو ټول راجمع شوي او مونږ به دا دعا کوو چې الله دا خوشحالي تا حیات په خوشحالۍ برقراره وساتي. نکاح څه ته وایي؟ مونږ خلق وایو منځ عبادت دی، منو زکات عبادت دی، حج عبادت دی، جهاد عبادت دی، خو نکاح ته یو سړی عبادت نه وایي. وایي دا خو یو پروګرام دی او زما یو رواج دی او زما یو خواهش دی او د علاقې یو دستور دی. تاسو نه تپوس کومه په عرش باندې د ټولو نه لومبې کم عمل شوی دی؟ د عرش باندې د ټولو نه لومبې عمل چې شوی دی هغه د آدم علیه السلام نکاح شوی ده. د ټولو نه اولنی عمل په عرش، د ټولو نه به آخري فیصله په څه کېږي؟ نکاح خو د ژوند تړون دی، نکاح خو د ژوند منشور دی، نکاح خو د ژوند د تیرولو طریقه ده. نو لومبې په عرش باندې نکاح شوی ده او د ټولو نه آخر کې چې په جنت کې فیصلې وشي نو ښځه او خاوند به جنت ته ځي. آخري فیصله به هم په نکاح کېږي. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو بل سره خبرې کوي. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته وایي زه درنه غوره یم. څنګه رانه غوره یې؟ وایي ځکه درنه غوره یم چې زه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم لور یم او ته د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لور نه وې، غوره درنه نه شوم. بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي وایي نه زه درنه غوره یم. وایي څنګه؟ وایي غوروالی د آخرت غوروالی دی او چې کله خلق جنت ته ځي نوی ته به د علي رضی الله تعالی عنہ سره جنت ته ځي او زه به ستا د ابا جان د امام الانبیا په نکاح کې هم زه به د هغه سره جنت ته ځم. وایي ته غوره شوې که زه غوره شوم، ته رانه غوره یې، ځکه چې آخري فیصله به په نکاح کېږي. اگر چې د امام الانبیا لورې خو په نکاح کې د علي رضی الله تعالی عنہ وي نو جنت ته به د علي سره ځي رضی الله تعالی عنہ. اگر چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لورې ما خو نکاح می د نبی اخر الزمان سره شوی د ژوند ملګری جنت ته به سره ځم. نکاح دومره اهمیت په شریعت کې لري. دا ډېر ښکلی عبادت و، د دې ډېره ښکلې طریقه و خو موږ نه ګډه وډه شوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور د عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ په نکاح کې او هغه وفات شو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خبر شو، ډېر ښکلی دور لاړ پسې وي یو لور په نکاح درکومه حفصه رضی الله تعالی عنہ. ٹھیک ده هغه وایي زه به پکې مشوره وکړم. ښکلی دور و چې ورځې تېرې شوې نو هغه راغی نبی علیه السلام ته یې ګیله وکړله عمر فاروق رضی الله تعالی وایي ده ته ما ویلي چې زه لور په نکاح درکومه ګوره ده نه او کې جواب راکړو نه نکې. نبی علیه السلام قربان داسې خبرې کړي دي که نه سړی وایي چې دا زرګران مې راغونډ کړی چې د امام الانبیا دا خبرې د سرو زرو په نقش یوه یوه لیکئ یوه یوه پې لیکئ. عثمان رضی الله عمر رضی الله تعالی عنہ وایي ما ته یوه خبره وکړله چې زما پې ذهن نه خلاصېد. ما ته وایي ته مه خفه کېږه، عثمان رضی الله تعالی عنہ ته به الله ستا د لور نه غوره ورکوي او ته مه خفه کېږه ستا لور ته به الله د عثمان رضی الله تعالی عنہ نه غوره ورکوي. عجیبه خبره ده، غوږ ورته ږدئ. عثمان رضی الله تعالی عنہ ته به ستا د لور نه غوره میلاویږي او ستا لور ته به د هغه نه غوره میلاویږي. حیران هم ګرځېدلم چې دا به څه ماجرۍ. د څه ورځې پس خبر شومه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپله بله لور عثمان ته په نکاح کړله. نو یوه خبره مې ذهن ته راغله چې زما د لور نه خو عثمان ته غوره میلاو شو ځکه د نبی علیه السلام د لور سره یې نکاح وکړله. خو ما ته امام الانبیا ویلي وو چې ستا لور ته به د عثمان نه غوره میلاویږي. نو په دې مې چې دا به څنګه چلي وایي چې لږې ورځې پس تېرې شولې نبی علیه السلام زما په هغې لور پسې په خپله د نکاح پیغام راولېږه. وی هغه لور دې ماله راکړه. نو زما د لور ته د عثمان نه غوره میلاو شو رضی الله تعالی عنه او عثمان ذوالنورین ته زما د لور نه غوره میلاو شوله. داسې ښکلی دور و، داسې اسانه نکاح به وه. نو ړومبې په عرش باندې عمل چې شوی دی هغه د نکاح شوی. آدم علیه السلام رب العالمین پیدا کړو. چې کله آدم علیه السلام پیدا شو د آدم علیه السلام د پیدایش نه خټه پاتې شوله. رب العالمین د هغې خټې نه کجوره جوړه کړله. ځکه دې کجورې ته عربۍ کې اوس عمه وایي. یوه خالی د مور خور او یوه عمۍ د پلار خور. دا زمونږ د پلار خور ده د آدم علیه السلام.
هغه نه چې کومه خټه پاتې سوله د هغې نه جوړه شوې ده نو د آدم علیه السلام خور شوله او زمونږه ترور شوله کجوره. ښه دې سره ځکه زمونږ مینه ده، دا هر سړي خوښه یي که نه، دا زمونږه ترور ده دا کجوره. چې کومه خټه پاتې شوله د آدم علیه السلام د پیدایش نه نو د هغې نه الله کجوره جوړه کړه. آدم علیه السلام چې الله پیدا کړو نو آدم علیه السلام کې چې روح ور واچو نو آدم علیه السلام خپه و. رب العالمین ورته ولې خپه یې؟ دا خو جنت نه دی. ګورئ نکاح ډېر اهمیت لري. ښه د نکاح اهمیت ته راځم. جنت دی او آدم علیه السلام خپه دی. ولې خپه یې؟ الله د ژوند ملګری مې نشته دی. ملګری مې نشته نو جنت دی خو ملګری مې نشته دی. الله ملګری راله راکړي. آدم علیه السلام باندې پرکاری رالاله او الله ورله د ګسې پختۍ نه بیبي حوا پیدا کړله. دی ملګری ورله الله د ژوند پیدا کړ. د ګسې پختۍ نه پیدا کړله. حدیث مبارک کې راځي د ضلع ایسر نه پیدا ده، د چپې پختۍ نه کږه. دا پختۍ کږه یي که نه؟ سړی وایي زه یې نیغو ما پختۍ به نیغه کوي. چې پختۍ نیغی څه چل به کېږي؟ ماتېږي به که نه؟ نبی علیه السلام فرمایي دا د ضلع ایسر نه پیدا دي. که دا بالکل سیده کوئ نو ماته به شي خو نیغه به یې نه کېږي. دا لږ ډېر کوږوالی به پکې او نفع تې اله، لږ ډېر کوږوالی به یي او نفع به تې الې.